نن زمونږ چې کوم موضوع ده یا په کوم بیماری باندې خبره کول غواړو هغه په ټول وجود کې دردونه، ټول جسم خوږیږي یا وجود مې وستړی ستړی دی، ستومانه دی، کار ته مې ډډې نه لګیږي. دې وجوهات څه دي دې بیمارو ولې کیږي، د دې به علاج څنګه کیږي؟ د ټولو نه وړاندې فرست اف آل ټایفاید موږ چې میادي تبه ورته وایو، دا چې کله په جسم کې وي د دې په وجه باندې اکثر ټول جسم دردونه کوي، ټول وجود خوږیږي، ټول جوړونه خوږیږي، کار ته ډډې نه لګیږي، معمولی کار سره انسان ته چې کوم د تکاوټ راځي. سیکنډلی هایپرټنشن یعنی بلډ پریشر چې کله زیات وي د نارمل نه، د دې په وجه باندې اکثر وجود باری باری یعنی مطلب درون وي، هیوی وي، غوسه ورځي انسان ته، دردونه کوي وجود. ډایبټیک ملایټس یعنی د شوګر په وجه باندې اکثر ټول وجود خوږیږي. دینه علاوه یوریک اسید، دا د دې چې کله په وینه کې یوریک اسید زمونږه سیوا شي د دې په وجه باندې موسټلی اکثر چې کوم د غټ جوړونه موږ د نی پین، شولډر پین، بعضې ټایم کې یو شولډر خوږیږي، بعضې ټایم کې زمونږ ګوټ یعنی د خپې چې کوم د غټ فنګر یعنی ګوته د دې کې درد راځي او دا سویل شي، نو د یوریک اسید په وجه باندې وجود دردونه کېدلی شي. یو دینه علاوه کیلشیم ویټامین ډي دا چې کله ډیفیشنسي راشي، کمی راشي په باډي کې، نو د دې په وجه باندې اکثر چې کوم د زمونږ ټول وجود خوږیږي یا جوړونه خوږیږي یا مونږ وایو اډوکې مې خوږیږي. دینه علاوه اکثر مونږ ته کلینیک ته ینګسټر مطلب ینګ پیشنټس راځي چې هغوی ته پولی ارترلجیا وي، ارترایټس وي هغو ته، او ورسره فیورم لو ګریډ فیورم کیږي، شدید ارترلجیا یعنی ارترایټ هغو ته جوړونو ډېر شدید درد وي. هغې ته مونږ ټیسټونه وکړو، نو ASO د هغې پازیټیو وي، دا یو بیکټیریا ده چې د هغې په وجه باندې موسټلی د جوړونو دردونه او ورسره فیور هم وي او ډېر سخت پیشنټ ته تکلیف وي. نو ASO پازیټیو په وجه باندې هم موسټلی چې کوم دی جوړونه یا جسم درد کوي. دې نه علاوه نور هم وجوهات کېدای شي، نیوټریشنل ډیفیشنسي مطلب غذایت کی کمی، د هغې په مال نیوټریشن د دې په وجه باندې وجود یا په جسم کې دردونه تکاوټ کېدلی شي. لاست ون انیمیا، موسټلی فیمیلز مونږ ته راځي وي ټول وجود مې خوږیږي، څوک وایي ما ته ډاکټر ویلي ستا د جوړونو بیماري ده، څوک وایي تا ته چې کوم د کیلشیم ویټامین ډي کمی دی. مونږ چې د هغوی CBC یعنی کمپلیټ بلډ کاونټ وکړو یا HB وکړو، نو د هغوی انیمیا وي، د هغوی چې کوم د بلډ مقدار دی هغه د نارمل نه کم وي، نو د وینې د کمی په وجه یا د انیمیا په وجه باندې موسټلی پیشنټ لیتارجیک وي. لیتارجیک مین ټول وجود خوږیږي یا ستومانه دی، کار ته ډډې نه لګیږي یا معمولی کار سره تکاوټ راځي. دا څه کامن وجوهاتو چې د وجود دردونو، د وجود تکاوټ، هر ټایم وجود خوږیږي، مطلب ټایفاید په وجه باندې وجود خوږیږي. سیکنډلی ډایبټیک ملایټس، شوګر په وجه باندې، بلډ پریشر په وجه باندې دا ایشو جوړېدی شي، دا تکلیفونه راتلی شي. یوریک اسید په وجه باندې دا تکلیفونه جوړیږي. دې نه علاوه چې کوم دی د کیلشیم ویټامین ډي کمی په وجه باندې دا تکلیفونه راتلی شي. نیوټریشنل ډیفیشنسي غذایت کی کمی دې په وجه باندې دا تکلیفونه راځي. دې نه علاوه ASO چې پازیټیو وي، انیمیا د وینې کمی په وجه باندې دا تکلیفونه راځي. د ویډیو مقصد دا دی چې تاسو اویر شئ، تاسو ته اندازه ولګي چې په جسم کې دردونه، جسم کې تکاوټ، جسم کې د مسلې مسایل چې څومره هم بیان کړل، فټیګ، تکاوټ، دردونه، ارترایټس، دا ولې راځي. دې کامن وجوهات همدا دي چې تاسو په وړاندې موږ بیان کړل. دې نه علاوه نور هم کازز یا وجوهات کېدای شي، خو چونکې هغه ډېر ریر دي، کامن وجوهات همدغه دي. علاج به څنګه کوو؟ فرست اف آل د ټولو نه مخکې ډایګنوز کول پکار دي چې مریض ته تکلیف د څه وجې نه دی، آیا د وینې کمی دی، یوریک اسید دی، ASO پازیټیو دی، روماټایډ ارترایټس دی، کیلشیم ویټامین ډي ډیفیشنسي ده، ټایفاید دی. دا مونږ ته د لیب ریپورټس نه یا مطلب د ډایګنوزس د ټیسټونو نه اندازه لګیږي چې کله ډایګنوز شي یو پیشنټ، نو ایزیلی بیا ډېر کم وخت کې د مریض بیماری هم ټیک شي او دردونه هم ټیک شي. نو هومیوپیتھی طریقه علاج کې هغه کا یوریک اسید دی، هغه کا ټایفاید دی، هغه کا ASO پازیټیو دی، هغه کا یوریک اسید دی، هغه کا کیلشیم ویټامین ډي ډیفیشنسي ده، هغه کا انیمیا ده، هغه کا جرنلایز باډي پین دی، هغه کا ډایبټیک ملایټس په وجه باندې نیروپیتھی کېږي یا مطلب هایپرټنشن په وجه باندې باډي کې یا لیتارجیک یا مطلب پین کېږي. دا کمپلیټلی هومیوپیتھیک طریقه علاج سره دا مسلې مسایل یا د بیماری یا د دردونه بالکل ټیک کېدی شي.